أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل توتویا نزله روح القدس چې نازل کړی دا د قرآن پاکیزه روح یعنی جبرئیل علیہ السلام من ربک تعالی رب له طرفنا بالحق په حق سره ليثبت الذين آمنوا چې ثابت قدم کی هغه خلق چې چا ایمان راوړل وهدن او هدایت ته وبشرى للمسلمین او مسلمانانو د لپاره خوش خبری ده ولقد نعلم البته یقینا مشتپته ده انهم بشک چې دا کافران یقولون وای انما يعلمه چې حضور ته دا قران ورزدکی بشر یو انسان لسان الذي چې زبد حق کس یلحدون الیه چا طرف ته چې دو نسبت کوي اعجمی عجمی زبیدا وهذا لسان عربی مبین حالانکه دا قران خو زبدا عربی واضحه ان الذين بشک خلق لا يؤمنون بآيات الله چې په آیاتو د الله تعالی ایمان نه لري لا يهديهم الله الله تعالی هدایت نه ورکوي هغه ته ولهم عذاب الیم او دو د پر دردناک عذاب ده انما يفتر الكذب بشک درواغ تړي هغه الذين هغه خلق لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري په الله تعالی په آیاتو باندې واولئک هم الكاذبون او دا خلق دي چې دروغجن دي من کفر بالله چا چې انکار وکړي د الله من بعد ایمانه په الله باندې ایمان را روانو نه بعد الا مگر من اکره هغه کس چې چا باندې زور وکړل اسله یا کوم کس چې مجبور اسله وقلبه مطمئن بالایمان او حال دای چې د زړه مطمئنی په ایمان سره ولکن من خو هغه کس شرها بالکفر چې کلاو کی کفر د پاره صدرن سینا فعليهم غضب من الله نو هغه باندې غضب د الله له طرفنا ولهم عذاب عظیم او دو د پاره لوی عذاب ده ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره ذلك دا بانهم جکه دو استحب الحیات الدنیا خوشکړه د دنیا زندگی علی الاخرته اخرت زندگی په بدله چه وان الله وبشک الله تعالی لا يهدي هدایت نور کوي القوم الكافرین کافر قوم ته ولنه چې کوم آیات ته د تیر سبق سره تعلق ته چې حضور صلی الله علیه وسلم متعلق په کافرانو ویل قالوا انما انت مفتر چې تعالی جان نه دا جوړ کړی دا حالانکه دا قران چې دا الله جل شانو فرمایي ته د خلکو ته توه چې مال جان نه دا جوړ بلکې مخ چې کوم پیغمبرانو ته بوهي کوم فرشته را روله هغه فرشته روح قدس د جبرئیل علیه السلام ول لقب له پاکیزه روح هغه ما خدای نازل کړی دا رب له طرف نه دا په حق سره ده او الله جل شانو د قران په ذریعه سره ایمان ول چې کوم دی ثابت قدم کوي غټه خبره ده چې قران ویلو سره قران زدکړې سره قران چې غور تدبر او تفکر سره انسان په ایمان باندې مضبوطی شي ولې چې تا ته په خپل عقیده باندې په خپل نظریه باندې قران نه بهترین دلایل چیرته نسی مله چې کوم لکه ایمان توحید رسالت یا آخرت وغیرہ چې کوم عقیده دي په هغه باندې چې کله انسان قران مطالعه کوي نو قران به ثابت قدم ساتي به په دې خبره باندې بل هدایت ذریعہ د خوشخبری د مسلمانانو لپاره مخکې چې کوم آیات ته دغه متعلق ته حضور صلی الله علیه وسلم په غوان چې یو کس له رومي وو یعنی عجمی وو غلام هغه غلام او بیمار به اکثر تاریخ لیکلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم با مفسرینو دا خبره واقعیا نقل کړی دا چې حضور صلی الله علیه وسلم با د تیمارداری ته ورته 4 لار به نور چا کولای نسله به دی ورته 4 لار به کولای کوم خدمت ضرورت پاو حضور صلی الله علیه وسلم باورله کار به کو نو کافرانو چې وکتل چې حضور صلی الله علیه وسلم اکثر د غلام خواته جی نو دوی یو شوشا پرېښله اشوشا دا پرېښله چې حضور صلی الله علیه وسلم دا قران له غلام نزدکی به مشته بیانې حالانکه غلام تاریخ کتابو نامونه لیکلي دي اکثر نام لیکل پوستاس
عربي چې کوم تفسیران دي به هغه نام پاپ جه فالک له فستاس یا نستاس یا جبر یعوش عداس بلعام دا نمونه لیکلي دي خو چې کوم لکه زیات راغله دا فستاس نستاس دوه نمونه دا ایو جبر رومي په نام باندې لکه دې باندې ډیر زیات مشهور له دا مختلف نمونه بلعام نامه لکه اکثر تاریخ ولو رخصته ده ک جبر رومي یا فستاس دا فستاس عجمی ولله رومي ولله غریب ته عربي دور ډیر ورتل نه صرف روزمره زندگی متعلقه چې کومه عربي زده کړې و چانه چې شي غواړي چانه چې شي کې خرچه دغه متعلقه خبره زده ولې نور نه ولسته ادور ته چې حضور صلی الله علیه وسلم له قرآن زکه نو دا دور عجیبه غلطی ده کنه دور انتهایی غلطی ده کم عقل ده کم عقل توپ ده چې په دې خبره نه پیل چې قرآن او فصیح او بلیغ کلام او انتهایی معجز کلام هغه یو عجمی چیرته ویلې قرآن خو چاله دې خبره ور صفاتو بصوره من مثلی یو صورت د پشان باندې تاسو راو عرب چې کوم غټ غټ شاعران ول هغه جاهلان شاعران چلل هغه داسې شاعران ول چې نسب غټ غټ عربي پروفیسوران غټ غټ شاعران هغه زمانه هغه جاهلان شاعرانو پسې نسی رسیدل شاعران خو چې سړی هغه شوجو پسې بیان ورس چې ټیم چې هغه شوجو کوم شعر ویل نو هغه ټیم چې دور لوی لوی شاعران ول چې الله جل شانو د دوبل د هر زمانه چې اکثر کسړی مطالعه کوي کنه کې دې خبره د ما مخ چې تکړی چې هر زمانه چې الله جل شانو پیغمبر ته هغه سه معجزه ورکړی دا چې څنګه په اخ ټیم چې باندې یو کار اعلی درجه باندې خلکو چې کمال له مهارت له صلاحیتونه بو لکه مثال کے طور پر صالح علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم قوم له قوم سمود ول چې کوم له دوه امارتونه جوړول په غروچ ادور کلی امارتونه به غروچ جوړول چې خلک په تهران نه پونن زبا پورې خلک په تهران دي چې دور عجيبه په غروچ یعنی په کانی چې دور کلی نقاشي غړ غړ کورونه محله دوه چرنګ جوړ کړیو په هغه زمانه چې الله جل شانو صالح علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم معجزه ورکړی و چرنګ معجزه ورکړی لکانی نه الله جل شانو او شو ته پیدا کړه اعظم دیول لبه اغابن لله دغه سي مقابله موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور چې جادو زورو داسې زور ورلې چې هر طرف ته جادوګران له یو تر بل په تکړه جادوګران موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله جل شانو کوم معجزه ورکړه ټول جادوګران په فیل کړ چې خلکو زین د خبره رااله چې نه جادو نه یعنی عام انساني صلاحیتونه باندې یو صلاحیت ستا چې خدایي صلاحیتونه دي چې پیغمبر ته معجزه په تور باندې ورکړي به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په ټیم چې طب ډیر زیات زور د مور به چې ډاکټري ډیر زور داسې علاجونه به خلکو کول چې حیران بسته وته به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانو داسې معجزه ورکړه چې مړی بیا سم دي کول هغه مادرزات چې کومه وړاندې بولل به ټیک کول ابرز بیماریګان ور خلک به ټیک کول لاس په پتیر کو بس الله په حکم سره ټیک بس مړی زم دي کړی دی اگر چې ډیر نه خو لکه مړی زم دي کړی دي چوکسانی زم دي کړی دا سه الله جل شانو معجزه حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه چې او خاص طور پر په عربو چې هغه دور چې اشعار او داسې دور وکړه شعر او شاعري ول چې باقاعده با محفلونه لګیدل کال میستو او مشاعره بوله لر نه خلک راتل دا به لوی مقابله ولې خاص طور پر قران چې ذکر ستدي چې کنه کله حج موسم تیزي حج به کله وسه غنه بعد به مشاعره کول البته پراته مشاعره به کول حج به مشاعره کول الله جل شانو به داسې معجزه قران ورک چې ټول شاعري په فعل کړه چې به تر قیامت پورې د قران یو آیات مقابله چانو کړ ٹھیک نو الله جل شانو ته فرمایي چې دا خلق ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر مشتپته ده چې دوه خلق چې چوي تاسو پر سی یو سړی د بشر نه مراد غ فستاس لسان الذي يلحدون اليه اعجمي لسان الذي اعجمي ده کسول زبچ شدا اعجمی دا کوم کسول يلحدون اليه چا طرف ته چې دوه دې کیسه ول نسبت کوي چې هغه اعجمی دا او اعجمی سره به دغه تر حالانکه تاسو صفه ګورنو هاذا لسان عربي مبين واضح کلام د عربي نو غریب ته عام عربي روغ نورجي تاسو ته چې قران کې عجیب خبره ده ان الذين لا يؤمنون بآيات الله پایتو باندې ایمان نه راړي کوم خلق لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم بشک چې چوک ایمان نه راړي په الله پاک جدا کسان دي ایمان نه راړي
الله جل شانو لا يهديهم الله پاک وته هدایت نو ورکي ولهم عذاب الیم او دلی وګشي. الله جل شانو چا پورې د دین شنه نه دین طرف ته توجه کې دین طرف ته انابت کې خو ټیک ده کني ضروري نه. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ای پیغمبر تا ته دوای کنه چې ته افترا کې افترا دو کوي ایمان را رینه الله پاک پیا تو باندې یقین ستنه ده نو دل وجنه دو شوشاګانې پر دې کله چو یا کله چر وای تا تکلیف و اولئک هم الکاذبون اصل چې درواغجن دوت او دا کوئی کنه درواغجن ته ټوله دنیا درواغجن اشکاري اخرت ته ټوله دنیا غلا اشکاري ګڼکپ ته ټوله دنیا ګڼکپ اشکاري ولې چې څنګه یې کنه به ټوله دنیا غصب تشکاري او به توای کټول دا غصب ایمان را رولو باندې پچا باندې سختی نسته چې ته به خامخا ایمان لرې لکه موږ زبردستی نسو پکولای په یو کس باندې موږ مکلف یو کس ته دعوت ورکونو چې موږ به دعوت ورکو نور ته په بدمعشي او په زور باندې چوک نسی مسلمانوله خو چې یو ورته یو کس په صدق دل سره ایمان راوړل او هغه نه بعد دی به اوس ایمان پر دی نو دې جرمدار دی. اول ایمان را روانو چې دې پابند نو لکه زبردستی نه وکړو خو چې یو ایمان راوړل اوس په دې نه بعد دی اونه مارکیټ نه خرابای ایمان چې راوړل بس به ایمان راوړل او د ایمان نصیب پرېدول ولی وجه دا چې ګوره ایمان راوړل دوا وکړه چې زه به اوس په دې دین مطابق زه ژوندۍ تیرم اوس دا واده پرېدول نه شي. بل یو خبره چې د ایمان پرېدول چې دی دا په معاشره چې د بګاړ سبب ګرځي چې دل وجنا هغه نور کسان چې کوم ایمان راوړی هغه په زړه چې خرابې راځي هغه ذریعہ هغه د پاره د گمراهی سبب جوړیږي او هغه په زړه چې شکوک او شبهات پیدا کوونو ذریعہ جوړیږي نو د لوجنه فساد پیدا کیږي. نو هغه فساد د پاره بچ کول د پاره چې لا اول نه ایمان را راومه چې یو ور د ایمان راوړل اوس ته به کفر ته نه سړل به اوس په ایمان باندې ها موږ احناف د مذهب دا چې یو کس یو ور مرتد څه د بجیل ته واچي حکومت په جیل ته واچي درې ورځې به دا کس جیل چی درې ورځې به جیل چې بعد د کوم شبهات دي د کوم اعتراضات دي هغه شبهات او اعتراضات او سوالات ازاله د لپاره به علما او تروغړي چې د علما چې کوم د غفیل ول علماي اب او تروغړي د سوالات او د شبهات او ازاله به هغه جوابات کی هغه جوابات باوجود د به ایمان نه راړي ایمان راوړي بس ټیک ته پرې ور دي د ارشي بس برقرار دي لکه مخ چې لکه داسې به وایي چې دوکا کفر کړي نه ده هر شی بس هغه سي برقرار دي خو کچېره دو ایمان نه راوړي به درې ورځې نه بعد چې درې ورځې پورې د سوالات او جواباتو نه بعد هم باندې به درې ورځې بعد قتل کی. نو مرتد صدا چې د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې مرتد کله به دوباره ایمان نه راوړي نو قتل کو تاسو نو به قتل کی به د شوجي سره نکاح چې د مرتد سره شوجي سره نکاح مات میراث دا ارچ دنیاوی اګه اخروی اعمال دي آی ټول ځای اصل دنیاوی چې کوم اعمال دي هغه ځای اصل اخرت په اعتبار سره خو چې کوم اعمال کړی ونی ایمان راوړل لو منجونه کړی او صدقات کړی او زکات پر کړی او حج کړی او اخرت په اعتبار سره د ارچ لاړل دنیاوی اعتبار سره چې کومه بیبي و آی نکاح نه لاړل دنیاوی اعتبار سره میراث او احکامات چلیږي چې چا د زوی ده هغه مثال کې تور پر مسلمان او د اوس مرتد نو خپل پلار ول میراث بده ته نه ملاو کیږي ورور ول میراث په نوته ملاو کیږي زوی ول میراث بده ته نه ملاو کیږي کورواله میراث په نوته ملاو کیږي هغه مسلمانانو ته میراث نه ملاو کیږي. نو دنیاوی چې کوم احکام دي هغه پر دا یعنی هغه بده نه ځایس ٹھیک ده. نو الله جل شانو دلته اوس فرمایي چې یو کس ته ایمان راری او ایمان را ورو نه بعد ده به کفر اختیار کی نو او سینه کلاو کی کفر دی پاره فعليهم غضب من الله دا سه خلق باندې الله له طرف نشه ده به غضب ده الو عذاب دور دی پاره خو ها یو کس دا سه ده چې هغه چا مجبور یک اکراه پکړه اکراه معنی کړي کسی کو مجبور کر دینا کسی کے اوپر زبردستی ایک بات مروانا اس کی سب زور په منی اکراه تعریف فقها کړه دا چې اکراه دته ویل کېږي
چې یو داسې کس یا داسې جماعت چې آپ تا باندې یو ظلم کوي او هغه ظلم دی کولای شي صلاحیت لري او تا ته ترتای چې اسلام پرېږده کني قتل کو دی اسلام پرېږده کني تا نه لاس کټ کو اسلام پرېږده کني تا نه پښې کټ کو یعنی چې اوزو کټکاونو یا د قتلونو دمکی درکې او چې څوک دا دمکی درکې یا یو کس او کډیر کسانی ا دې کار کونو صلاحیت لري دا څنګه چې اوسې وړکه تا نه کمزور ده په زور چې نه تر باندې بر او ته اله دې مړم ته راځه چې چاته ډینګ کا نن کرکټ چې کنه میچ مړ ملګری دا جواد نه وی به غب شپ مډیر زیات ته کنه ویل ته به ما ته وځي تا ته به په سنایپر بال ولنن فیض نه جواب کنه ویل په سنایپر به بال ته مرشد ته راځه چې ولني بال رسته کنه ولای سټیټ نه دور ورته چک په والا چې دروازه نه غوډه درې ور خو بل بول نه دال لري دغه چې به پېری کنه چې دا سنایپر تر ولي به تاسو سنایپر په سیرو باسه او چې پېری چې نه دغه باندې ما زور برده بیا به کلمه کفر نه سره وای به وته راځه وارو کا جان بسره جیر کو د برابر کې روغ ټیک ته جان خو بجیر کې کړه او ها پېری چې را د جماعت یا یو کستا د په ما باندې وستیر ده او دا ظالم ژوندر باندې خو سیخ مې مړی سکیسونه کې سره ته لاله موږ وخت کیسه د 2012 13 کیسه موږ ملګری د پړخیل په غره پړخیل نه د سره شیر خیل د منچ یو انډه ده فقیرانو انډه وتای به دې تمر تللی لولو به اخ ټیم چې 125 موټر سایکل مر سره د مزدارو مشکل ابصره ته دی وای چې زجت سره ملولې ویل دلته داسې کسانی تایب چې مړم دې پتا په مړ نه په پتا کړتوس مې وړ بد چې تر باندې خراب پمه اله داسې کسان دي ٹھیک ده کیسه کو ها نو به چې دا سي نو په داسې حالت چې انسان کلمه کفر ویلې سي او ها شر دادا وقلبه مطمئن بالایمان په اسلام چې ټول نه چې اول شهادت سره ده عمار بن یاسر والد سے یاسر رضی الله تعالی عنہ هغه د مور سمیه رضی الله تعالی عنها دو سره ولنه شهادت سره پلار یاسر رضی الله تعالی عنہ چې هغه کفارو نیولې ګیر کړیو درې سره ګیر کړیو پلار ته صلاحیت او دکړه سیخه توت کوتا سترګې ته نږدې نیولې وته چې ایمان پرېر دې کنه اسلام پرېر دې کنه او تل نه پرېدم سیخه ورته کوي سترګې ورو باسله به او تګر مکړه به د بل سترګې ته وتهونیو ورته چې اسلام پرېر دې کنه او تل نه پرېدم بل چې ورته راکړل دو سره سترګې ورو باسله او به دې درد چې غریب مرس چې کله مور راوړله سمیه رضی الله تعالی عنها نو بعضی مفسرون لیکلي دي چې یو په شی ووش پورې ور تړله بل په شی بل وش پورې ور تړله ادا سی اوپر اول ابو جهل تو لاړل برچه دغه شرمګه چې ورواله لاس چې ټوکړې کړه غریبه دو شهادت قبول یعنی عزیمت قبل ولې سي په دې ټیم چې عزیمت جان قتلول په وخت باندې اوس چې کله حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ تراله راغ چون کې پلار ولید مور ولیدله خبر ډیر زیات حالات داسې بل ډیزاین باندې به چې کله ته له بده کلمه کفر ویل خو الته زړه مطمئن نو ډیر سخت پریشان حضور صلی الله علیه وسلم تراله ولې بده پریش کنه حضور صلی الله علیه وسلم تراله او تعالی رسول الله داسې کلمه ویل ده ډیر سخت پریشان حضور صلی الله علیه وسلم زړه حالات ته چي دي وته زړه خو مطمئن ده تل بس سید ایمان دې برقرار نو عظمت باندې عملو کې شهادت قبول کې ټیک تا کني پر رخصت باندې انسان عمل کولای شي نو په داسې وخت باندې بلکه کلمه کفر ویل شي خو حضرت مطمئنی نو به د ایمان بچتی ٹھیک ده اوس په دې سبق چې وجه بیانې الله تعالی چې دا خلق ایمان ولې پریږدي نو الله جل شانه فرمایي بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وجه دا چې اخرت زندگی باندې د دنیا زندگی ته ترجیح ورکړي او دنیا ول چلا له چرواچی کني یو کس یو زړه چې
د دنیا لالچ نیږي نه نو آب په دوه خبرو باندې پروا نه کوي. یو صحابي و خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنہ. خبیب بن عدی د کافرانو یو مشر لکه داسې غټ سردار قتل کړو. چې قتل کړو نو یو ورته کافرانو غیر کو ته دی نیو نو چې ګیره کو به چې کومه دشمنان واغې په خبر کړل چې دا سړی مو ګیر کړی د تکراجو کویر ته په خرچک نو هغه مکی ولو کسانو ته وکړ جندې دی پر جندې وکړ چې لکه دنه موږ خپل قتل ول بدله واخو. نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی دا چې کله دی راوست نو حرم چول نو حرم نه بار او بس تنعیم مسجد عائشه سره تنعیم ته بوت چې کله تنعیم ته بوت حرم نه بار نو آلته وتاړ وېتاړه 500 تیار کړو دا خلک جمع دي شج جمع دي سړی جمع دي جنان دي بوډاګان دي چې لکه دنه بدل موږ خلو په دې چې ابو سفیان ورته رااله او ته ویل چې ته صرف دا ټکه وکا چې ما په ځای باندې دي نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم ته 500 ورکړل شي تاسو چې کومه 500 درکولې سي کنه چې صرف دا ټکی وکا بس دا ټیوکا دل وجنه د زب سیمواره نو ته د کیسه بیا وکا نو به په وکړه به ورته سر نږدې سما کیسه وسوارله ته خدا وای چې ما په جده حضور صلی الله علیه وسلم نو ته 500 ورکړل سي زدا خبر نه صبر درش کوله شوکتن یشاکو فی رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو اغزی ا دې حضور په پښې چې لاړ سي زدان څه برداشت کولای ته چوي چې حضور دې ما په ځبانه پانسر کړل سي ته لکتل نو چې کله کتل کو په وخت باندې اشعار ویل بخاری شریف چې اشعار ست دي لست ابالي حين اقتل مسلما ما پروا نست دا چې یو ورزه مسلمان مړې ژبه په دې ژوندۍ باندې پروا نست دا چې ما ولا ختمې شي على اي شك كان لله مصرعي او به الله پر چې په کوم چنګ باندې ډنګیر مثال قتل سره بیا که په شي سره ډنګ سره که په کین سره ډنګ سره په دې مې پروا نشته ده او چې یو ورځ په اسلام حالت چې مړېږه بس بیا مړ شي. اوس ګوره دنیا ژوندۍ اهمیت نه و خبره مو دې پورې وکړه چې دنیا ژوندۍ اهمیت نه و دل وجنه پروا نه و. نور دور واقعیت دي چې انسان په بیانونو ختمولې صحابه او ژوندۍ چې انسان راخلی کنه یو بل صحابي او حبیب بن زید ډیر خوشاله جوان حبیب بن زید ابن کثیر دا واقعه راخسته تفسیر ابن کثیر ولو چې مسلمه بن کذاب سره کله حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور چې جنگ شروع سو ختم نبوت په بنیاد باندې دا جنگ ولې چې مسلمه بن کذاب د نبوت داوا کړو نو په هغه چې درې ورځې جنگ چې 700 صرف حافظان شهیدان سلیول 700 حافظان نور چې کوم داسې و 1400 کسان هغه کسان شهیدان سلیو لکه چې چور جنگونه سلی دي کنه بيدینو سره تاریخ چې ما چور مطالعه کړی دا او خاص طور پر د جنگو ول حالات چور مسلمان سره سخت جنگونه سلی دي په هغه چې مسلم بن کذاب چې کوم لشکره و دا ډیر سخت وای دوه قاعده په اعتبار سره لکه نظریه په اعتبار سره مسلمانانو غوندي مضبوط جنگ بیا کاوه لکه څنګه مسلمانانو یو روغ نظریه ده کنه یو عقیده په بنیاد باندې دوه جنگ کوي د لوجنه ټوله دنیا جن ډاریږي اچو کې مقابله نسی کوله نو دوه به داسې سخت مقابله کوله ډیر سخت مقابله نو په دې چې مسلمانان ګیرس چې پاغه چې دا حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې کله دا ګیرس دی راو ورته چې تاسو مر سره جنگ ولیکو مسلم بن کذاب جان ته مخ ته درولې ته لږه چې تا نبوت داوا کړې او نبوت داوا دې کړې د دې لوجنه مشتا سره جنگ کو پتا قتلو ورته چې زه خو د دې خبره گواهی کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا وایم ته ټیک ته وای زه د دې گواهی ورکم یعنی اشهد ان لا اله الا الله سره شهادتین هوایم ته ټیک ته خو ها زه صرف دا خبره کوم مسلم بن کذاب وتای چې صرف دا خبره کوم چې نبوت صرف حضور صلی الله علیه وسلم باندې بند نه ده هغه نه بعد اوس نبوت ماته ملاوس دا هغه انکار نکم چې نبی نه و خو دا چې دنه بعد نبوت وتله دا کیسه دنه منو وتله ولا نه دی منله وتله نه دان نه من وتله چې نه منه لاس په دې کټ کول د جینا لکټک تله دلته به دې کټ کټک چیر دې په به دې کټ کو دې
نو ټول یو جای جن کټ کا دا کټ کا به دا کټ کا به دلته کټ کا به شي جن کټ کا به اخر په برشي باندې ولا شهید مسلمه بن کذاب کلمه نه ویل ختم نبوت دا وای کړی و نبوت دا وای کړی ولا څنګه نه هغه مسلمه بن کذاب ولا کوله ناره تکبیر خو به يهودي کوي الله اکبر کوي کنه الله منی کنه منی کنه ها پیژنګلی دا ولا لکه چې دا وای چې حالت به څنګه پیژن چې زوس کوم قتل کما چوک قتل کم حالت لشکر څنګه فوج خپل وردی یار لشکر خپل پہچان به وکړ او کنه دا څه خنو کنه ګډ وړلې مالو جنگ خنو کنه لشکر جنگ به لکه ټیم چې به باقاعده لشکر خپل پہچان پاره خپل وردی به ولې خپل پہچان ذریعہ به لکه څنګه اوس پاکستان فوج دا خپل وردی دی انډیا ول خپل وردی دی هر ملک خپل پہچان ودا سبالته پہچان و ابل دا کنه چې د کوم جنگونه دي کنه دا لکه مور به اکثر لکه د فلمانو دغه چې قتلیلا ویډیوګانو چې یو غډه وډلې بلګي جنگ غډه وډلې بني دا د کوم مخامخ چې کومې کنه دا شونی سره دا سني چې یو پته نه پچلګي چې چوک مې مړ کا چوک مې نه کمړ دا جنگ بنو باقاعده ډیر مضبوط سیستمي یو منامخ ګوشي شي سیډول کسان ګوشي کین سیډول ګوشي نو دا اولنی وته نه چې دا اولنې دو چې د کوم ولني صفونه دی مضبوط درولي چې د کسان ماین تلر نه غډیږي نو هغه ولني شنی بچای به هغه نه بعد د نور او تر غډیږي دا سني چې بس ګمسان لري پته نه لګي چوک نه کسان کمی کنه به هغه چې دا مسله جوړیږي چې کسان ډيري به او صفو ډیر زیات اهمیت دي شین چې صفو اچھا یو بل واقعي مې ځان ترجی جب کیسه وجدیش ټیم نو اچھا نو الله جل شانو فرمایي چې دو ارتداد چکلو کو یعنی د ایمان پریشو هغه وجه داوا ذالک داجکا بانه مستحب الحیات الدنیا ځکه چې دو دنیا زندگی خوشک علی الاخرته اخرت په مقابله چې به اخرت په مقابله چې کله دنیا ته انسان ترجیح ورکړي کنه به پوي نه ولې چې به خو دنیا مخه ته کنه وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله تعالی هدایت نه کوي قوم ته چې کافرانه په دې به سبا خبره کو چې دغه متعلق آیاتونه ستدي چې الله پاک هدایت نه ورکوي کافرانو